السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ عزتمنو د افغانانو سره ظلم او زیاتي ویډیوګانې دغه شان ډېر شیان راغلي چې نن تاسو سره زه کوم ویډیو شیر کوم عزتمنو دوی سره ورسره غلط ظلم او زیاتي شوی دی عزتمنو دغه هغه افغانان دي چې پاکستان په آباد په پاکستان کې خپل کورونه هم ساس کړي وو او د پاکستان عزتمنو د هغه افغانان دي چې دغه پاکستان ورته امن ورته ورکړی وو او پاکستان ول خپل پناه ورته ورکړې وه چې نن دغه افغانان ځینو ډېر سخت په خفګان باندې دي خو دا یو سر ته په دوی باندې غم دی بل سر ته عزتمنو د پاکستان پولیسو یا محکمه یا ډاکوان دغه شانتې کار ورسره کوي چې دوی چې کمې پیسې ګټلې دي هغه ترې نه اخلي او بېرته یې خپل ملک ته شړي راځئ مینو دغه ویډیو کې تاسو موږ سره کتلی شئ د دې ویډیو نه مخکې اول زه تاسو ته دا یادګینه وکړم تاسو که چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي واقعه خبره دی عزتمنو چې دغه افغان مهاجرینو سره غټ ظلم او زیاتی کیږي ځکه عزتمنو چې دی یو سړی ته ډېر په خفګان باندې د خپل ملک ته روان دي او بل سړی ته عزتمنو د پاکستان محکمه یا دغه خاصدار خو عزتمنو دغه خلک خبره دا ده چې دغه خاصدار د ما نه 50 زره افغانۍ نه اخیستې دي او ما زما سره نو اسم نو او دا که پیسې بیا سمه چې زه په دې باندې به هلته کې یعنې خپل کاروبار څه به پرې شروع کړم او خپلو بچو له او بل سیټ ته عزتمنو دغه محکمې ورسره غټ ظلم او زیاتی کړی ده چې کله دغه خپل فریاد مخې ته ایښی دی د هغوی چې کوم یو جنت دی هغه ورته سمدستي د 16,000 افغانو اعلان ورته وکړو او ورته ویل چې سمدستي ورله ورکړي چې د ده زړه په ځای شي ځکه عزتمنو چې یو سیټ ته دا د خپل ملک ته دغه شانتې بېدردۍ سره راغلی دی او بل سیټ ته د ده نه پیسې والي شوي دي شاید چې ده ته اټکټیک هم ولګي خو عزتمن زموږ د دې ویډیو مقصد دا ده چې همیشه دپاره داسې خلکو سره ښه کار کوئ او داسې کار ورسره وکړئ چې سبا تاسو یاد ساتئ چې واقعه خبره چې پاکستان خو موږ سره داسې کړي وو زموږ د ساتنه د معلومات د دې پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي